نن چې زمونږ د حالات خراب دي دا هم په دې وجه سره موږ د الله دشمنۍ ته بډې والي دي. موږ به څه حالات ښه شي؟ موږ وایي ظاهري به ټیک دی نو حکومتونو حالات پکې دا حکومت داسې چلو کو فلانو وکړو IMF وکړو فلاني وکړو فلاني وکړو دا خو ظاهري خبرې دي د هغې نه انکار نه شي کېدی هغه به پکې هم وي خو اصل وجه دا ده چې موږ خپل چې کوم دی طریقه پرې ښودله مخکې خلک به خوشحاله وو او دارنګې اطمینان زندګي به وه څیزونه به لږ وو خو اطمینان به وو الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله په دین کې اطمینان دی دنیا ډېره شوې بای کې خو اطمینان نشته د موږ وایو جنت ته به ځو خو جومات ته به نه راځو مدرسې ته به نه ځو لمونځ به نه کوو نیکانو سره به نه کینو قرآن به نه زده کوو او دارنګه چې کوم دی هغه غلط مجلسونه به کینو غلطو خلکو سره به ناسته کوو دین پورې به خنداګانې کوو مولیانو پورې به خنداګانې کوو او روان موږ جنت طرف ته یو نو دا خو نه کېږي چې جنت طرف ته روان یې د جنت په لار به ځې بیا خو تا ته هغه لار نه میلاویږي لہذا ادب به کوې د جومات د عالم د سپینګیري د طالب د قاری صاحب د خطیب صاحب د امام صاحب د حافظ صاحب د دې ادب به کوې د دې بې ادبي به نه کوې دې پسې به کنځلې نه کوې دې پسې به پروپیګنډې نه کوې دې پسې به چې کوم دی بدرد غیبتونه نه کوې الله په دو څیزونو باندې د خپل دشمنۍ اعلان کړی دی یو سودخور د الله وایي که ته سودخوره که سود نه پرېږدې زما جنګ ته تیار شه فأذنوا بحرب من الله ورسوله الله قرآن مجید کې صفا اعلان کړی دی او دویم عالم سره دشمني کوونکي ته الله وایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب زما د عالم او ولی سره څوک دشمني کوي زما ورته جنگ اعلان دی الله ورسره جنگ کوي خطیب بغدادي رحمه الله ذکر کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعي رحمت الله علیه دواړه فرمایي چې که عالم ولی نشي نو په مخ د ځمکه بل ولی نشته د دین کار هغه کوي د قرآن خدمت هغه کوي دا ولی دی د الله پاک من په زبان حال سره وایو زبان قال سره خو نه وایو خو زبان حال سره خامخا وایو چې الله پاک ستا دشمنۍ ته تیار یو الله وایي چې څوک زما عالمانو سره دشمني کوي کنځل کوي بدردې ویناګانې کوي پروپیګنډې کوي دې سړي سره الله وایي زما دشمني ده نو دی ورته وایي چې ستا دشمنۍ ته تیار یم که نه خیر دی زه به چې کوم دی عالمانو پسې پروپیګنډې هم کوم کنځلې به هم کوم غیبتونه به هم کوم نو په الفاظ دیگر دی وایي چې الله پاک زه ستا دشمنۍ ته تیار یم وایي که نه وایي او چې الله سره څوک دشمني کوي نو خلک به ښه د ورځ بیا مومي خلک ښه د ورځ نشي موندلی ځکه الله دشمني خو څوک به سر نشي رسولی د بادشاه سره څوک دشمني نشي کولی چې هغه انسان دی او بیکاره انسان دی د فوج سره څوک دشمني نشي کولی د علاقې د بدماش سره څوک دشمني نشي کولی چې هغه سره دومره طاقت هم نه وي الله خو رب الارباب دی هغه مالک الملوک دی بادشاهانو بادشاه دی قوتونه د هغه سره دي او طاقتونه د هغه سره دي او لښکرې د هغه سره دي د هغه به څوک مقابله وکړي چې د هغه مقابلې تیار دی نو مراد دا دی چې دا سړی